نن یو ځل بیا په یو ډیر ګټور په یو ډیر معلوماتي ټاپک باندې له تاسو سره نشست لرم. نن د سی پیک په پروګرس باندې پراغه کې د نوي پرمختګونو باندې له تاسو سره خبره کوم. سی پیک چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور چې د نړۍ او د دې ریجن په نوي پالیټکس کو په جیو پالیټکس کو په سوداګریز او په ټریډ کې په مختلفو فیلډز کو د یو گیم چینجر په توګه ودی ته قتل کیږي. یو بازي بدلیدونکو پروجیکټ هغه میگا فلیگشپ پروجیکټ چې کله چاینیز پریزیډنٹ شي جن پینګ د پاکستان یو ډیر هیستوریکل وزټ په یو ډیر تاریخي دوره باندې راغلی په 2015 کې. نو هم دا لوی میگا فلیگشپ پروجیکټ چې د بلین ډالرز یو لوی پروجیکټ دی هغه انیشیټ کړل سو. خپل سی پیک د چاینا د کمرشل ویژن د یو بل پروجیکټ یو حصہ ده چې د بیلټ اینڈ روټ انیشیټیو د دې لاملونه د دې اوبجیکټیوز هم دا دي چې دوی غواړي چې له نړۍ سره کمرشل لینکیجز ولري، له نړۍ سره دوی داسې نزدېکت پیدا کړي چې هغه د ټریډ د لارې وي او له بل سره د کوآپریشن او د ټرست د لارې وي. سی پیک په خپل یو داسې پروجیکټ چې نه یوازې د پاکستان او د چین لپاره مهم دی بلکې د دې سیمې د دې ریجن لپاره د یو ریجنل کنیکټیویټي د یو سیمایز اتصال کار کوي او د پاکستان سره سره نور پارټنر هیوادونه هم کولای شي چې د سی پیک هغه فروټس چې دی هغه دوی ته هم ملاو شي او سره د پاکستان لپاره د مختلفو مواقع د مختلفو جاب اپورچونټیز د دې سره تړلي. سی پیک په مختلفو ډولونو په مختلفو شکلونو کو د ریلوی ټریکس د فایبر لاینونه او د سیز سپیشل اکونومیک زونز چې کوم دی دا غو قیام دی او تر ټولو مهمه برخه د دې د چې په د انرژي په برخه کې د هغه زیات کنټریبیوشن دی. لکه په پاکستان کې د بن قاسم پورټ او هم د غرنګ د سند د ترمل انرژي پلانټس او د هایدرو پاور پروډکشنز په پاکستان کې د انرژي د کرایسس څخه د وټولو یو ډیر لوی پروجیکټ دی، یو ډیر لوی وسیله ده او ورسره پاکستان کوشش کوي چې د رینیویبل او د گرین انرژي لپاره ماحول سازگار کړي چې د کلایمیټ چینج او د تصویراتي بدلونونو د مختلفو داسې د تودوخې یا د ګلوبل وارمنګ څخه د بچاو لپاره هم یو لار خپل کړي. نو سی پیک په خپل یو داسې پروجیکټ چې هغه د دې ټول ریجن لپاره د یو مواقع په توګه باندې د یو اپورچونټی په توګه د یو گیم چینجر په توګه واغه ته قتل کیږي.